15 کالو خلک چې دی نو عزتمنو 15 ورځې غیب کړی د هغې نه بعد یې بېدردۍ سره وژلی دی. راځئ مینوال د اخر چا وژلی او ولې ورسره داسې کار کړ. ټول معلومات نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ بې ګناه خلکه وژل کېږي چې نن څنګه عزتمنو په میچنۍ کې دغه د 15 کالو سړی چې د ده عزتمنو واره بچي مو 3 څلور خپلو بچو دپاره به یعنې رزق پیدا کولو راوتی دی. دې کې عزتمنو چا اوچت کړی دی 15 ورځې غیب کړو چې د ده کورنۍ ډېره زیاته سخته پریشانه وه چې یعنې دا به اوس راشي بچو له به رزق راوړي. نو کورنۍ به اخره کې دا ویل چې دا خو د مزدورۍ په نیت باندې وتی دی زه 15 ورځې شاید چې چېرته کې لرې کې ورته کار میلو شوی وي نو هغوی زړه صبر کړو. اخر عزتمنو 15 ورځې بعد دوی ته عزتمنو دغه لاش میلو شولو چې هغه هم عزتمنو سیرلی شوی وهلو ټکرو دوکان هم ترې نوتی و چې کله چې د کلو خلکو وکتل نو کلو خلکو یې دسې خو غټ ظلم زیاتی شوی دی. دغه د کلو خلکو به دغه لاش اخیستی دی پېښور ته یې نیولی دی په پېښور کې به د سړک په منځ کې اچولی دی او ویل دی چې موږ انصاف غواړو وګوره چې تر څو پورې به داسې ظلمونه به کېږي. عزتمنو واقعه خبر دی انصاف غوښتنو دی خو چېرې یعنې نن سبا داسې وخت دی چې خپل حکم غواړي او خپل اواز اوچتوي نو څوک ته یعنې هېڅکله یې نه پرېږدي اوچتی دی او غیبی دی. اخر عزتمنو دغه کلیو خلکو چې دی نو ښایي یو مصیبت ته غاړه کېښودله دغه لاش یې هلته کېښی دی او دغه د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. الله تعالی دې وکړي چې دوی ته د انصاف ورکړی شي او الله تعالی دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي چې هر چا دغه کار کړی الله تعالی دې هغه خلکو نوس نابود کړي. زموږ د ساتنه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.